أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. نهم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 182 83 84. پدې آیتونو کې الله پاک دا فرمای چې پکار خدا چې څومره انسانان په مخ د ځمکه باندې دي او دوی د الله تعالی د ذات منلې وي، د انبیاء منلې وي، په دې ایمان راوړی وي او په صحیح معنو کې په اسلام کې داخل شوی وي. خو چې کله دوی د الله د ذات نه منکر شو، د انبیاءو هغه نبوت نه انکار کوي او مسلسل د الله تعالی په نافرمانی کې لګیا وي، نو الله تعالی وی دې زه رانیسم، خو د یو کس د یو ګناه په وجه باندې د فوري طور زر نه رانیسم، بلکې بیا هم دله مهلت ورکوم، دله لږ ټایم ورکوم، کیدای شي دا انسان د دې باندې خپل کار پښیمانه شي، ستومانه شي او دی بیا هم سوچ وکړي چې ماله څه کول پکار و، ماله څه اختیارول پکار و، په هغې باندې روان شي. نو الله تعالی چې یو کس رانیسي، په یو کس عذاب راولي، نو فوري طور زر نه راولي، بلکې الله تعالی څه وایي دې کې، بلکې په مزه مزه باندې دله زه مهلت هم ورکړم. مخکې مونږ ویلي د الله تعالی عذاب چې راځي، نو الله تعالی لومبی پې حالات راولي چې کیدای شي د دې حالاتو د وجې، د دې مصیبتونو د وجې دې توبه وباسي، دې ما طرف ته راشي، چې کله په هغې کې هم سم نه شي، نو الله تعالی وله دنیا نعمتونه ورکړي، حتی اذا فرحو، دې په هغې کې ښه مست شي، دې په هغې کې ښه خوشحالئ، دا هم نه وایي چې دا مال الله راکړل، دا د الله تعالی مهرباني ده. اوس الله را باندې هر څه نعمتونه را باندې وافر مقدار باندې نعمتونه راوورل، ماله اوس چې دی الله تعالی طرف ته تله پکار دي. نو الله تعالی وایي دی په دې کې ښه مست شي، ښه خوشحالئ در دې چې څه وکړمه فاذا هم فریسو، نو چې کله فرحو، چې کله دی ښه خوشحاله شي، نو الله تعالی وایي دی زه ناڅاپه راونیسم، دی بیا خبر نه وي. نو په دې آیت کې الله تعالی وایي والذین کذبوا بآیاتنا، چې کوم خلک زما د آیتونو انکار کوي، زما د احکامو انکار کوي، زما د پیغمبر نه انکار کوي، نو سنستدرجهم، من په مزه مزه دی رانیسو، لږ لږ مقاوله ورکو، من حیث لا یعلمون، د داسې ځای نه چې دته پته هم نه وي چې د الله عذاب په ما شروع شوی دی. واملی لهم ان کیدی متین، مهلت وله ورکو، مقاوله ورکو، او بیا موقع ورکو کیدای شي دې موقع ورکولو کې په دې مهلت ورکولو کې دی پوه شي چې زه د الله بنده یم، ماله داسې نه کول پکار، او دی الله طرف ترسو کې رجوع کې، او که داسې ونه شي نو الله تعالی وایي موقع ورکمه، خو ان کیدي متین، تدبیر زما بیا مضبوط وي، بیا پرېږدم نه. او بل آیت کې شان نزول یې داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا په غونډۍ باندې اعلان وکړو، د قبایلو چې څومره خلک وو دا ټول په ټوله چې دی نو راوبلل، د قریشو بنوم په قبیلې باندې پیغمبر علیه السلام نوم واغسته، پلانکی پلانکی پلانکی، ټول خلک د مکې چې کوم وو هغلته کې رالل، او که څوک خپله نه شو تلی، نو خپل غلام یې ولېږه چې ورشه دا رسول الله، هغه وخت کې خو ورته رسول الله نه وي، محمد صلی الله علیه محمد به ورته وي، وایي ده چېرته دروغ نه دی ویلي، دروغجن نه دی، صادق او امین دی، چېرته ډېره ضروري خبره ده، یو قوم په موږ باندې حمله کوي، نو ورشه چې دی څه وایي. نو که څوک خپله نه شو تلی، بیمار و څه مسله و، هغه خپل غلام لېږلی دی، د هرې قبیلې خلک په دغه غونډه کې راجمع شوي دي، د صفا په غونډۍ باندې. چې کله دی راجمع شو،
رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو الله دعوت ورکړه دی ته چې زه د الله تعالی د طرف نه پیغمبر یم او دغه ته لومبی وایي که چېرې زه تاسو ته ووایم چې د صفا د غونډۍ نه شاته په تاسو دشمن حمله کوي تاسو یې منئ دې ټولو خلکو په یو اواز وویل بلکل یې منو وجه دا ده چې تا موږ سره وړوکوالی تېر کړی دی ته دې کلي کې رالوی شوی تا چېته دروغ نه دي ویلي تا چېته چا سره دوکه نه ده کړې نو موږ ستا خبره باندې یقین ځکه کوو ته صادق یې او امین یې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښه چې زما په خبره یقین کوئ زه تاسو د یو الله تعالی نه یروم هغې الله زه پیغمبر جوړ کړی یم او زه تاسو ته رالیږلی یم او زه تاسو له د دې دعوت در کومه چې لا اله الا الله محمد رسول الله یو الله ومنئ او ما پیغمبر ومنئ کامیاب بشئ نو هغې خزایي کې هغه خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه انکار وکړو او ابولهب را پاسېد په کاڼې غوزار یې وکړو وایي خدای دې هلاک کړه اینه مونږ تا د دې لپاره مونږ له دې وخت ضایع کړو او مونږ د دې لپاره راوبللو او بعضو خلکو هغه ځای کې اواز وکړو وایي دا سړی لیونی دی نعوذ بالله وایي دی محمد د ده مازغو کې فرق راغلی دی دی مجنون دی ده خو مخکې داسې خبرې نه وې کړې ناڅاپه یې داسې خبرې شروع کړلې نو د ده مازغو کې کار پرېښوده دی نعوذ بالله چې دا اواز یې ولګو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې مجنون او لیونی وویل ولې د یو الله دعوت یې ورکړو د هغې د نظریې خلاف اواز یې اوچته و پکار خو دا وه چې دی منلی وی چې او ځمکه او اسمان او د دنیا نظارې دا یو الله پیدا کړي دي بل هېچا او دا مشرکین به چې کله ګیر شو الله قرآن کې ویلي دی به چې کله سمندر کې ګیر شو نو بیا به دی یو الله ته اواز کو او چې کله به په خلاص شو د هغې نه نو بیا به خپل څه کول خپل بوتانو ته بیا اواز کو او یو موقع کې کشتۍ کې یو صحابي دی بیا وروسته ایمان راوړی دی هغې تښتېده ګیر شوی و نو سمندر کې چپې راغلې دی ټول کشتۍ والا ډایرکټ وایي یا لات او یا منات او یا عزا د خپلو بوتانو نومونه یې اخیسته کشتۍ والا ورته وایي دا مالی ولې دا نومونه دلته په کار نه راځي دلته نوم د محمد د خدای والی د محمد صلی الله علیه وسلم د خدای نوم والی هغه به هم بچ کي دی وایي زه خو پټېدم د هغې نه ښه هغه په دې سخته کې هغه من بچ کړي او په دې سخته کې زموږ بت په کار نه راځي موږ بیا ولې د داسې کس عبادت کوو نو چې کله دی رسول الله ته ساحر او جادوګر او دغه رنګې په دې موقع باندې د خلکو پیغمبر علیه السلام ته مجنون وي الله تعالی آیاتونه نازل کړل د پیغمبر په حق کې ویې فرمیل اولم یتفکرو دوی سوچ نه کوي داسې بې بنیاده خبرې کوي په کار خو دا وه چې لږ سوچ یې کړی وی چې دا پیغمبر دا رسول الله موږ کې وړوکې رالوی شوی دی د دروغ نه دی ویلي د چا سره دوکه نه ده کړې د خیانت نه ده کړې د وعده خلافي نه ده کړې بلکې دې مشرکینو به خپلې فیصلې پته کولې باوجود د دې چې د دوی ته حقه خبره وکړله بیا دوی دته جادو دغه در لیونی ورته وایي او ویې فرمیل ما بصاحبهم من جنه ستاسو دا ملګری ګوره لیونی نه دی الله وفرمیل الله یې صفایي بیان کړه وایي ستاسو دا ملګری او دا دوست ستاسو چې محمد صلی الله علیه وسلم نوم یې دی دی ګوره لیونی نه دی بلکې دی څوک دی ان هو الا نذیر مبین بلکې دی یرونکی دی ګورئ دی تاسو یری دی تاسو له د جنت زیری درکوي دی تاسو د جهنم او د قبر د عذاب نه یری او بیا ورپسې بل دلیل الله تعالی ذکر کوي اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء آیا دی نه ګوري د ځمکې او د اسمان په دې نظارو کې دی له پکار خدا چې دی د اسمان او ځمکې ته کتلی وی د اسمان ذره ذره مشه هغه بټن میلاله و وخت بیا بولوي د ځمکې او د اسمان ذره ذره کې چې دی نو دی کتلی وی سوچ یې کړی وی نو دی به څه دی ته به د الله تعالی دا وحدانیت ښکاره شوی و خو دی دې ته هم نه ګوري او الله تعالی بیا ورپسې فرمایي کیدای شي د دی دا نیټه دی د څه په انتظار دي دی د څه په انتظار دي اوس ایمان نه راوړي ناڅاپه به مرګ راشي د مرګ چاته پته نشته نو بیا به عمل نه وي کړی او د دنیا نه به دغه شانتې لاړ شي والذین کذبوا بآیاتنا هغه خلک چې انکار کوي د آیاتونو زمونږه سنستدرجهم زرده چې موږ په مزه مزه به راونیسو دی لره من حیثو د داسې ځای نه لا یعلمون چې دوی به نه پوهېږي واملی لهم
او مهلت ورکوم دیتا ان کیدی متین بشکا تدبیر زما مضبوط تے اولم یتفکروا وای دی سوچ نکئی ما بصاحبهم من جنات چې ند ملګری د دی لیونه ان هو الا نذیر مبین ند دا مگر يرون کې ښکارا اولم ينظروا آیا دی نګوري فی ملکوت السماوات په بادشاہی د اسمانونو والارض او د ځمکه کې اما خلق الله من شيء او هغه چې الله پیدا کړی دی په دې کې وان عسى او دا چې شاید ان یکون چې شي قد اقترب اجلهم نزدې نیټه د دی فبأي حدیث په کومه خبره بعده رستل دی دوی یؤمنون ایمان راوړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله زمون راويش زمون علماء دنیا آخرت خوشنا خوشحالی دا ناس ته مقبول منظور کی بیماران له شفای کامل نصیب کی الله موږ د خپل دین د محنت لپاره قبول کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد پیسے لیٹ کم کا لگتا ہے